د پښتو ادبي سوسایټۍ اسلام آباد د سوري لاندې د ادبیاتو اکیډمۍ کې د دوو کتابونو ګلرنګ او شملې ولوپټې مخکتنې دستوره راجوړه شوې ده. د دې کتابونو په اړه راغلي میلمانه څه تاثرات لري؟ راځئ چې د دوی نه واورو. ګلرنګ د میمرې شفق شعري مجموعه ده چې په اول ځل چاپ شو او د دې ټول اعزاز سعادت سحر ته حاصل دی. ښاغلي سعادت سحر په خپله مینه د دې کتاب کمپوزینګ کړی دی او دې ته ترتیب ورکړی دی او د طباعت په کالو ښایسته کړې ده. ګلرنګ کې زما غزلې او نظمونه شامل دي او لکه څنګه چې په دې دستوره کې د هما صاحب یا یوه لیکنه واورولې شوه، هغې ویلي دي چې شاعري سماجي معاهده ده، د خپل سماجي تاریخ دی. نو په دې شاعرۍ کې د خپل سماج یو عکس پیش کړی شوی دی په هر نظم کې، په غزل کې، په شعر کې. شملې لوپټې چې دی نو دا شخصیت کاري وه زمونږ د دې اثر، زمونږ د عمر او د اثر کم لیکوال چې دي په هغې ما لیکل کړي دي. دې سره بیا زمونږ چې کم مېرمنې دي لیکوالانې دي په هغې باندې ما چې کوم په شخصیت او د هغې په فن کم لیکل کړي دي نو هغه ټول په دې کتاب کې شامل دي. تقریبا دا په 300 صفحو اړه کتاب دی. دا چې کوم کتاب دی شملې ولوپټې، دا ما 2 ځله ولوسته. یو مې بیګا لوسته، یو چې په لومړي ځل په کومو شخصیاتو ما په خپلو خبرو کې وموې د جمال الدین افغاني په هکله د دا مضمون مخکې لیکلی و، ډېر مزدار، ډېر د کلاس او په هغه شخصیاتو په دې کې به ډېر شخصیت لکه تا به هم نه لیدلی. نو هغه د شخصیت نگاری او تذکر نگاری کې افکار صاحب یو منلی شوی نوم دی. نن د پښتو ادبي سوسایټۍ د سوري لاندې د 2 کتابونو مخکتنه وشوه چې په هغې کې د میمرې شفق صاحب کتاب ګلرنګ چې شعري مجموعه ده او د اقبال حسین افکار صاحب کتاب شملې ولوپټې او دا ډېر زیات ښه کار وشو. دا د پښتو ادب دپاره یو نوې او ګټوره اضافه ده. دستورې ته راغلي لیکوالانو شاعرانو د میمرې شفق صاحب کتاب ګلرنګ او د اقبال حسین افکار صاحب کتاب شملې او لوپټې په پښتو ادب کې یوه غوره اضافه وبلله. وقار علي شاه دریاب، سونو FM، اسلام آباد.